ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. اللہ پاسماؤ کے یونم قوی القوی ہم دے قوی القوی. کل قرآن مجید فرمائی کہ اللہ ذو القوت المتین دے طاقت والا دے. قوت و قوی و متین کے لگ فرق دے. قاف و یہ طاقت تو ہوئی. طاقت سے شعر دا عربی الفاظ اکثر و بیشتر اغخپل مسمى باندې دلالت کوي. کله چې څوک رسے جوړی رسے غړي ناغه لاسو کې غیره سبل ور کوي تو ور کوي. دغه تو ور کولو ته طاقت وي عربی کې. د څومره چې انسان دربولا یا سنولا زیات تو ورکی نو دومره هغه رسې طاقتور وي کلک وي. او بیا دغه ته قوي رسې وي. یعنی قوت او طاقت دا تقریبا یو شی. اللہ قوی دے څه مطلب طاقتور دے. بیا متین په متین او قوی کې فرق دارے چې یو خدای چې د المتین استعمال مخلوق باندې نه کیږي. الله ته متین وای په دې معنی باندې. ادویم دارے چې متین آغا ذات تے چھ دا آغا قوت کے چرتا کمے نہ رضی. دانے مطلب چھ گئے دا اللہ طاقت کے کمے رضی. آغا لفظ دا سے دے چھ دا غیر استعمال انسان دا پارم کی یا خالق دا پارم کی. لیکن متین آغا ذات تے چھ دا آغا قوت کے اور دا آغا طاقت کے چرتا کمے نہ رضی. دیو جنا چې کم دے د رزق سوال راځي لکه سورۃ الزاریات کې قرآن مجید د رزق سلسلہ کې فرمایلی دی چې ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. رزاق ګوره الله دے او هغه قوی دے طاقتور دے. المتین دا هغه طاقت کې کمې نه راځي. انسان کا سو چکی نو یواز انسانان نہ بلکہ کائنات کے ہر یو چیز خوراک کئی. دا خوراک کم دے ناراضی. یعنی ہر یو چیز تو گورا زناور تو گورا انسانان تو گورا مرغو تو گورا جنات تو گورا دا ټول خورلو تو محتاج دی. خدا خورل دا خوراک داسکل داسکاک دی رسوک ور گئی. کم ذات چی دا مسلسل داغا طاقت چلی گی اگا تو وی المتین. دا اسماؤ کے دا فرق باریک باریک رازی و دا پدی بنیاد رازی چی قرآن مجید دے استعمالات جدا جدا کری. بیا قوی طاقت والا دا انسان تم ویلشی. قرآن مجید دا القوی والامین استعمالات کری دی. کلا خواہ عفریت ہو دا جناتو دا سیدنا سلیمان زمانہ کے دا آغا زمانہ کی بلقیس ہوا. اور بلقیس ایمان لانا اور راوڑے. سلیمان علیہ السلام دا غختل چاگئی تا اخبر معجزہ خیر. نویل دا سے سوچتا رہے
چې هغه د هغه تخت مال زر راورسه. قال عفریت من الجن، پیریانو کې یو غټ پیری ویل چې ته سار کینې او څه وخت بیا پاسې ماسپښین مازدیګر نو دې ټیم کې هغه مارا رسولي یې نیمه ورځ پې لګي ځکه چې هغه ځای لرې دی اول تخت دروند هم دی. نو هغه ذات چې هغه سره د الله د نوم علم و هغه ورته ویل زه درله اوس راوړم قبل ان یرتد الیک طرفک، د سترګې رب کې درله راوړم. دا چا راوړو؟ دا هم د سلیمان معجزه. دا څوک ولی ملی نه هسې لګیا دي خلک. سلیمان هغه ته وویل چې ته خو په دې 2-3 غنټې لګې لیکن زه د سترګې رب کې راوړم. بس د هغه تخت حاضر و. هلته هم قرآن مجید د عفریت خبره چې ذکر کوي نو هغه وي زه قوي او امانتدار یم. یعنې کله کله د دې استعمال پیري دپاره کېږي او کله د استعمال انسان دپاره هم کېږي. موسی علیہ السلام د مدین د شیخ لونو لا اوبه راوښکلې وې. د مدین شیخ و هغه شعیب علیہ السلام نو کم خلق چې شعیب علیہ السلام غني هغې غلطي کړې ده. شیخ د مدین د هغه نوم نه دی معلوم. د هغې تفصیلات ما خپلو بعضو کتابونو کې کړي چې دا شیخ مدین نه مراد سیدنا شعیب علیہ السلام نه دی. دا مفسرین خطا شوي دي. قرآن د هغه نوم نه دی اخیستی، نه آثار د صحابه کرامو کې د هغه څه نوم شته. د شیخ مدین لونه وې هغه یې له سیدنا موسی علیہ السلام اوبه راوښکلې وې. هغې د معمول نه خلاف وختي لړې واپس. د پلار ته تپوس وکړو چې نه خو تاسو وختي راغلی، نور کله به لیټ راتلی ځکه چې خلکو به تاسو اوبو ته نه پرېښوده. زنانو سره ظلم او زیاتې دا یوازې اوس نه کېږي، دا پخوا نه کېدو. هلته قرآن مجید تفصیل سره لیکلي دي چې موسی علیہ السلام هغې نه تپوس کړو چې تاسو ولې خپل څاروي نه اوبه کوئ؟ د هغې ویل مونږه دا نشو کولی تر کومې پورې چې د نورو خلکو خپل څاروي نه یې اوبه کړي، مونږ کمزوري وو. بیا موسی علیہ السلام خو جلالی شان والا هغه سوک سپېړه کړي دي او کار یې کړی. دې وجې نه دې وختي چې لاړل نو پلار یې حیران شو چې تاسو ولې وختي راغلي یې؟ دې ورته هغه وویل چې دغه چلو دا پلار یې ولې کار نه ده؟ سوال پیدا کېږي که نه چې پلار لګي او خپلې لوڼه کار پسې لګي. د بار نه خلک کاڼي نه غورځوي. زمونږ خلک تبصرو له ډېر تکړه دی به یو بې بنیاده تبصره وکړي چې دا دله دی کور ناسته. بعضې خلک دلګان نه وي، د هغې لور بار ہوتے را ښځی بار ہوتے را څه وجه به وي د هغې. هغې هغه جواب خپله کړی دی او قرآن مجید هغه لیکلی دی چې وابونا شیخ کبیر، زمونږ پلار کټ کې پروت، زمونږ پلار د ګرځېدو نه دی، بوډا دی، هغه بوقې موقې نشي روښکې. په دغې بنیاد باندې مونږ راغلي یو، زمونږ رور هم نشته. قرآن چې وایه دا نکتې پکې ګورئ چې لږ ستا عقل ویښېږي. کیسه یې مه لولاهئ چې دا کیسه یې ولوسته. نو که تا نن یو زنانه لیدلې ده چې هغه چېرته کې ځوانه جینۍ ده بالفرض یا ځوانه ښځه ده او څه کار پسې راوتی ده، نو مهرباني وکړه کچ کومه د سر نه تر خپو پورې د هغې د بار راوتو څه وجه وي. اخلاق زده کړه.
زمونږ خلک دړانده لاس غرګې وصول هر خوا دې لړ دا غیبتونه مه کوئ څه سبب معلوم کا او کستانه څه امداد کې دی شي څه هیلپ کې دی شي هغه وکړه خوله بنده ساته هغې چې ورته حال وی چې دغه شان څوک ځوان و هغه زمونږ امداد کړی دی مونږ یې وختي ځکه راغلي وو د هغې زر زر وی چېرې دا سړی که ته ځان سره وساتې مزدورۍ لپاره نو دا ښه دی دی چې لړ هلته کې نو د هغې الفاظ دا دي چې ان خیر من استاجرت القوي الامین هغه غوره سړی چې تا هغه مزدور جوړی هغه دا سړی دی ځکه دی قوي دی طاقت دی پکې طاقت چې چا کې نه هغه په ځای نه پروت د میخې په شان لاس دی قوي چې نه هغه بیا د خپل قوت مظاهره کوي یعنی د هغه قوت چلیږي دې لپاره چې خدمت وکړي د پلار وکړي د مور وکړي د کشرانو وروڼو خویندو وکړي معاشره کې د ضعیفو خلکو وکړي د کمزورو خلکو وکړي په دې طاقت به سړی څه کوي چې پهلوان دی نو څه پکارېږي تش ټوپونه وایي قرآن دا د لوستو د زده کړې کتاب دی موږ پرې ډېر زور اچوو خلک زده کړه دی ته نه وایي ته ترجمه وکړي به مخوال دیکھیں تدبر ہوگا غور ہوگا فکر ہوگا اته چې قرآن په دې نظر لره نو هر ځلوا ستا ذهن ته د الله د طرف نه څه توارد کیږي دا کی خو علاغه چې انسان دې کې سوچ کوي فکر کوي فکر سوچ نه کوي ته ترجمه نه اوس نه جوړيږي ترجمه ګوټه کې پوهه د قرآن مجید پکاره چې په قرآن ځان پوهه حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگتے یو حدیث ویلے دے یو خبر ہے کرے دا امام مسلم اگر حدیث نقل کرے دے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف یو قوی طاقتور مسلمان دا داغی مسلمان نہ غور دے چاہے مسلمان خودے خو کمزور دے یعنی قوی مومن دا اللہ پنیز غور دے دا کمزوری مومن نخ بعض خلق ځان په زوره کمزوري کوي چې ډوډۍ هم وخوره په دې باندې نفس مړ کېږي غوښه به نه خورې دا چل به کېږي یخې اوبه به نه څکې او شربت به نه څکې او ګبین به نه خورې ولې په دې نفس غټېږي نفس نه غټېږي دې باندې انسان کې قوت راځي طاقتور مسلمان پکار دی قوي مومن پکار دی دا همدغه قوي لفظ دی الله هم د دې استعمال کوي په سیدنا موسی باندې او رسول الله صلی الله علیه وسلم مومن چې کله مضبوط دی هغه ته المؤمن القوي وایي دا صفت خالق او مخلوق کې شریک دی دا ټیک دی چې د خالق قوت د هغه مطابق دی او د انسان قوت د مطابق مونږ کې دا سوچته دی چې په یو ځای باندې پنځه منه ګټه اوچته کړي جواب دا دی چې نه قوت وہی بگے لیکن دا محدود دے انسان تا قوی چی ہوئی پا دے مانا نہ ہوئی چی گیدت قوت دا اللہ برابر دے دا شرک نہ ہوئی دا اوصاف ہو کے سے اشتراک راشی بیا دا اللہ دا شان مطابق دا غا صفتی و دا مخلوق دا شان دا غا صفتی زان پا زورا ما کمزوری گوئے چی سڑے زان پا زورا کمزوری کی ما کمزوری گوئے مومن قوی غور دے اور زیاد محبوب دے اللہ تعالی واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف اور دے وجہ سرا تکڑا مومن ولی غور دے لیکن دے بل خدمت کو لیش دے جہاد فی سبیل اللہ کو لیش
چرته اور ولګي تکلیف راشي نو دی به نور خلک د مصیبت نه بچ کوي تکړه یې که نو چې دی پټېږي نو څه فایده ده په دې دا نه چې هسې قوي دی بس غوره دی د الله خوښ دی نه قوت کې به قوت به دی استعمالوي وفي کل خیر او دې دواړو کې یو خیر شته هغې ته خیر د ایمان وایي یعنی ضعیف مؤمن کې هم ایمان شته او قوي مؤمن کې هم ایمان شته نو دغه لحاظ سره دا دواړه پوره دي لیکن یو سړی قوي دی طاقتور دی نو پکار دا چې دی د بل پکار راشي د انسان غوښه د خوړلو نه ده په دې خو ما مخکې تاسو پوه کړي دی چې کنتم خیر امة اخرجت للناس تاسو غوره ډله خو ستاسو د غوروالي لومړنی سبب څه دی د خلقو د خدمت دپاره وباسلې شوي بهترۍ لومړنۍ وجه سره د خلقو خدمت خلق دې ته زموږ خلک سوشل ویلفیر وایي اوس قرآن وایي نه انګریزان به ورته ښیي NGO به راځي او ته به هغه ښیي چې دا لار دې پاکه کړه دا جومات دې پاک کړه دا ډیران پټ کړه داسې وکړه داسې وکړه داسې وکړه دا خلک د دین نه زده کوي مسلمان د خپل دین نه خبر نه دی نو ځکه دله د بار خلک راځي او بیا هغې په دین نوم باندې روانې کوي NGO چې راشي هغه خلک چې راشي تعالی خو لار صفا کړي زلزله کې به هم ستاسې امداد وکړي خو ستا بې شمېره خلک بېدین هم کړي عیسایان به یې کړي درله قادیانان به یې کړي درله نو دا که مسلمان خپل ځان پیژندی نو دا خپل کار به د پخپله کولی د بهترۍ سبب هغه ځان کې پیدا کول پکار دي سبب دغه دی چې ته به د خلقو خدمت کوې دلته یو د بل خدمت څوک نه کوي بلکې بل له مشکلات پیدا کوي چې دا لار ګنده کومه دې سره به څه کوي دی دا فلانی شی ګنده کوم دا ګنده کوم دا سیزونه غلط دي دا ګناه دی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی احرص علی ما ينفعک واستعن بالله ولا تعجز چې کله ته قوي کله طاقتور نو احرص علی ما ينفعک یو شی چې تعالی فایده درکړي نو پای کې لالچ وکړه د ټولو نه غوره څیز چې انسان لا فایده ورکوي هغه ایمان راوړل دي هغه اعمال صالحه دي په اعمالو کې بیا مونځ کول دي دا بالکل د ټولو سرتاج دی په دې باندې لالچ پکار دی حرص پې پکار دی واستعن بالله او د الله نه امداد غواړه ولا تعجز کمزورې کېږه مه ولې تا الله قوي پیدا کړی د قوي استعمال دا کیږي انسانانو باندې او د قوي استعمال پیریانو باندې هم کیږي او د قوي استعمال انبیاءو باندې هم کیږي قوي طاقتور په طاقت استعمال وکړي بعضې خلک داسي چې د پښتانه د قوب غوښه وایي یعنې هېڅ په کار نه راځي ته ورته کار وایي د بل چا ته ووایي نه بل څوک به یا کار کوي یا به نه کوي د قوب غوښه ورته وایي دا څوک نه خوري ځان نه د قوب غوښې مه جوړوئ د خلقو خدمت کول طاقت الله درکړی دی نو د هغې طاقت مطابق د خلقو خدمت وکړو په دې بعضې خلق بد ګڼي چې ښځه به دا کار کوم دا سوچ ته د بعضې خلکو دې ته منفي سوچ وایي تاسو قرآن وګورئ چې قرآن مجید کې څومره انبیا داسې دي چې هغې خپل قوت او خپل طاقت د الله د کور دپاره لګولی ابراهیم علیه السلام ته وګوره د هغه زوی اسماعیل ته وګوره پلار ګلکاري کوي او د هغه زوی د مزدور کار کوي ګټه ورکوي
اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. زمونږ د څوارلسمې سړی وایي هغه ګوتې نه وړي جماعت کې شي ده نشه کې فرق راځي. آیا تر ابراہیم علیہ السلام او د اسماعیل نه غوره ته کار څومره طاقتورې طاقت درکشته رې ستا طاقت څه بګاري ستا قوت څه بګاري خبر ته ځان سره وړي. بیا نور دو انبیاء وګوره داوود او سلیمان علیہ السلام د مسجد اقصی تعمیر هغوی کړی پلار اوزوی. بیا د مسجد قبا وګوره د هغې څومره لوی فضایل دي د مسجد نبوي څومره فضایل دي. الله غورواله خاصه نه ورکوي. ابراہیم علیہ السلام چونکہ ابو الانبیاء ہے په دې وجہ کعبه کې مکه مکرمه کې په بیت الله کې یو مونځ یو په یو لاک دا د هغې لاسو وجه ده د هغې ګلکارو مزدور وجه ده د هغې د دعا برکت دی چې الله هغې له دغه درجه ورکړی. بیا مسجد اقصی او مسجد نبوي دا یو کیټیګري کې 50,000 باندې یو مونځ دی. او د قبا خو واضح ده چې یو سړی هلته کې 2 رکعات وکړي هغه د عمرې برابر وي. دا مساجد دې له الله ولې مرتبه ورکړې ده څه وجه ده؟ وجه د هغې دا ده چې دا انبیا علیهم السلام جوړ کړي وي او د انبیاو مشن هغه د الله کور جوړولی په هغې کې خدمت کولی. ما سره ډېر فکر شي دا خلقو چې هغه د جماعت د خدمت نه ځان پټوي. زه امره به ایمان ته خیر کې ولې قرآن یو خبره کړې ده انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. د جماعت څه کار چې کوي که هغه د هغې آبادولي که د هغې صفایي که هغه بل صحیح که بل صحیح دا څوک کوي هغه څوک چې هغه په الله ایمان راوړي او په ورځ رستنه دا زړه کې چې لوی راغلی چې ښه دا کار به زه کوم ځکه زه یم دی ویرېږي. قوت ورکړی دی الله طاقت ورکړی دی په کار دا چې د هغې استعمال صحیح وشي د الله د کور خدمت وشي. الله قوت راکو په کار دا چې مونږ قوت صحیح استعمال کو بھرپور استعمال. یو عام دغه مضمون خو ډېر اوږد دی چلیږي به انشاءالله یو 2 هفتې لکه القوی سره العزیز او القوی سره المتین ذوالقوت سره المتین دا قسمه الفاظ راځي. هغې مضمون نه ہٹ کر یو 2-3 بنیادی خبرې کو. انسانان راځي مونږ پسې کله جماعت ته راشي کله کور ته راشي زنانه یره جي کور کې بے برکتی ده یره جي کور کې د پلار او د زوی نه لګي د ښځې او د خاوند نه لګي یره جي ته وګوره چا به کوټې خو نه یې کړي یا په ما خو به چا څه نه یې کړی. ابل یو بني آدم راغلی او زما نه شکل بدرنګ و چې ما ته یې وویل ما ورته یې پته څوک څه کوي ځان له کار کتل دین خپلوی نه ټولې تسلی ټولې همدردۍ ټولې نیکۍ ټول خیر ټوله بهتري دا د الله په دین کې ده. کوم انسان چې د الله دین خپل کو سوال نه پیدا کېږي چې الله دې برباد کړي. ټیک ده ازمایښونه پرې راځي تکالیف خو پرې راځي. د هغې دپاره د سنن دارمي حدیث ستاسو ته ښیم نن او دا حدیث دی د سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث نمبر ہے 3309 موقوف روایت ہے. موقوف آگے حدیث تو ہوئی چې صحابی داغے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا نہ کئی دیتا وہی موقوف
او چې کله هغه نسبتو کی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دې حدیث ته حدیث مرفوع دا حدیث الفاظ هو دې موقوف خو بیا اصول حدیث کې دا قاعده ده چې کله یو صحابي یو داسې خبر وکي چې په عقل نه معلومیږي د بنی اسرائیل هم نقل نه چې تاریخ واریخ هم نه لیکل نو معلومیږي دا چې دا خبره د صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدل ځکه صحابه په دین کې عقل نه جنګي و دې حدیث دا حکمن مرفوع وي دا دینی طلباء ځان په دې پوهېږي عوام په نه پوهېږي خو طلباء په پوهېږي یعنی د حکم د مرفوع حدیث ده گویا کہ دا خبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دا سو فرمائی دا حدیث ایسا نقل لیاغت ہوئی حفظ بن عنان الحنفی بعض خلق تا د خپل مذهب یو ډیر عجیب و غریب سوچی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ یو جلیل القدر تابعی داغه اتباع چې کوم دي داغه پیروکار هغه ته احناف وي یو ته حنفی وي دا حنفی چې کوم دی حفص بن عنان الحنفی آیا دا د امام ابو حنیفه پیروکار دی یعنی سیدنا ابو هریره لید دی او داغه حدیث نقل کړي نو آیا دی با د امام ابو حنیفه پیروکاری نه دا بنو حنیفہ یو قوم دے الحنفی ورته پدې وی چې د تعلق بنو حنیفہ سره بل قوم سره تعلق زګ ورته الحنفی وی دوکې نه ځان ساته امام ابو حنیفہ رحم الله سره زموږ سره اختلاف نشته دشمنی نشته لیکن د خلکو عجیب عجیب کارونه یو سړی راغله تپوس کوي چې کله امام ابو حنیفہ نو نو مخکې خلق په کم مذهب او بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم په کم مذهب نو ورته جواب کې وای چې هغه حنفي و مخکې حنفي و رستم حنفي دلیل سره دلیل لای چې ابراهیم علیه السلام حنیف هو او هغه تاسو نوم مسلمانان یې خلق دا زمونږ د علماء کار دی شتره هغه تاسو کته شي دا غلغه پاړې نه دی ګول بګار د امام ابو حنیفه رحم الله داغه تایید کې داسې قسمه بکواس مګو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې امام ابو حنیفه کوم ځو او د سیدنا ابو هريره په دور کې امام ابو حنیفه کوم ځو او دغه تابعی دا کم چې حفص بن عنان دی دغه امام ابو حنیفه لیدل هم نه د مینې دا مطلب نه چې ته غلط سره استدلال کې دا غلط استدلال ده دی وی چې ابو هريره رضی الله عنه کان یقول هغه وجه خی چې دا تنګې ول راضی په دې کورونو کې ان البيت ليتسع على اهله یو کور کې ډېر زیات برکتی وسعت وي بغیر وتحضره الملائکه او پای کور کې وا ملائک د رحمت ډېر زیات راځي وتهجره الشیاطین شیطانان پیریان به لری تختی ويكثر خیره او پدې کې به خیر ډېری کلا ان یقرا فيه القرآن چې کله پدې کې قرآن مجید لوستل شي تو خیریت راولے پکور کے داغے طریقہ دا جماعت کے قرآن لوستل جائز دی انہیں انکار نہ کو پکائے سے خلقی دا سے چاہے جماعت کے قرآن لولی خو خد آلا چا دا قرآن دے کور لوستل پلار کور کے ناستے مور ناستے دا مشر رور ناستے قرآن لولی کشران بداغینا پخپلا عمل زدگی چرا منگل قرآن لستل پکار
قرآن څوک نه لولي. زما خیال نه دی چې دا څومره کسان دي دلته کې سل شپږ شلې کسان به وي، دی کې زیات نه زیات 15 یا شپږو کسانو به سار قرآن راغستی. یعنې ښه پوهه وایي په قرآن به ورځي والله، لیکن نه وایي قرآن. چې نه وایي نو بس الله نه شا کړی موږ څه ویلی شو. بهتري راولې نو سیدنا ابو هریره فرمایي د هغې دغه طریقه ده. بیا وایي چې وان البیت لیضیق علی اهله، کور کې ګورې تنګسیا راځي، خلک به پکې ډېر تنګي، ډوډۍ درک به نه لګي، جنګ جونګ به یې روس. وتهجره الملائکه، او ملائک به ورته نه د رحمت به نه، وتحضره الشیاطین، او شیطانان به پکې هر وخت حاضري. ویقل خیره، او خیر بهتري به پکې کم وي. الله یقرأ فیه القرآن، چې کله په دې کې د قرآن تلاوت نه. څوک وایي؟ دا سیدنا ابو هریره وایي، هغه صحابي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې آخري ایمان وروړونکي صحابه کرامو کې ده، او هغه صحابي چې د هغه ټول نه زیات احادیث نقل دي. د کور د عدم خیر و برکت وجه دغه ښیي. چې زه د تپوس وکړم زنانه نه یا سړي نه چې فلان کې صورت به ویلی شي خو خاندي، ما له قرآن نه راځي، زه څه وکړم. زمونږ استاد الله دې وبخښي سید حبیب صاحب یاد شي کله کله خلکو ته، هغه غالبا د ضیاء الحق زمانه وه، په کې زمونږ د کلي کې خانه شماري کوله، د دې انیر خوا کې یو کور و، ابه دروازې کار وکړو، بیا غرمه روټۍ مونږ سره وخوړه، بیا به سملاس دلته مونږ نه وروسته بیا روټۍ خوړه، بیا به وده کېدو. مازدیګر به ویښ شه، نو زه یو ځل مازدیګر رالم، ما ته ستا کلي کې خو بلا هندوان دي، ما یې څنګه یو کور یې راته وښه، اوس هم شته کور. خر خواخلی قرآن نه ورته، زامنو لی نه ورته، لوڼو لی نه ورته، ګیندو لی هم نه ورته، او نوسین وسام لی هم نه ورته. یعنې 3 نسله داسې دي چې هغوی له قرآن مجید نه ورځي. دا شته اوس هم دی کلي کې 3 نسله داسې. خو دا چاله چې ورځي او وایي نه، نو په دې کې او په ابل کې څه فرق دی؟ طاقت چې الله ورکړي پکار دی چې طاقت صرف کړی شي. 10 منټه ورکړې دروازې، بس 15 منټه ورکړې چې سړی تکړی قرآن مجید یې ښه ویلي، ګوړ ګوړ دی نه کوي که نه. جومات کې یو بابا قرآن مجید وایي دلته، نو یې ته وکې نه ورته وایې سارنګی وایي، ته پوه یم که چې بھائی دا چل وکړو وکوي. قرآن رتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید لولا ترتیل سره لولا، مه کوه پکې چې غزل وی پکې څه شیخ ښکاره کړي، دا څه وایم؟ دا ګناه دی. د الله کتاب پورې خندنې کول نه پکار ده. ښکاره وایه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دا ترتیل دی. आवाज یې ښایسته کړی، نور پې څوک نه پوهېږي چې څه وایي، به کوي یو لس پکې آخر کې ښکاره شي. دا ګناه دی، دا مه کوئ. او بل آخري خبره د هغې تعلق د جومات صفایي سوترایۍ سره هم دی، او خاص کر زنانو سره دی. تاسو وینئ جومات ستاسو الحمدلله الله کرم وکړو، تکمیل ته نږدې دی انشاءالله. مرګري زموږ ستړي شوي دي، لږ غوندې دمه شي انشاءالله، دا باقي کار به هم کوو که خیر. خو د دې صفایي سوترایي دا د یو کس کار نه دی. یو مرګري راته ویل چې جومات ته څوک خادم وساتئ چې دا صفایي سوترایي کوي. نو مشوره خو ښه ده، خو به څه غواړي که نه، د الله پر رضا به یې کوي. ځوانانو کې هم داسې څوک نشته دی چې په وخت باندې راشي د جومات صفایي وکړي، چې څوک یې کوي نه هم په صفایي نه پوهېږي، ته شی به راوالي تویږي ما صاف کړه.
نو دې لپاره غور فکر وکړئ که دا نشئ کوی نو کم سے کم هغه باترومونه چې کوم استعمال کوئ نو هغه صفا کوئ. دا ډېره لویه بد اخلاقي ده چې ته لړې ځان دی هلته فارغ کو او اوس د هغه شانتې پاتې دې کې لوټه شته دی بس صفا یې کړه. زنانو کې اوس خو ځای سره نرمۍ سره خبره کوم زما خبره به اوري خو زه خفه شم او دا فیصله مې کړې ده چې دا دروازه بندوم لاندې ځکه چې یو خو دي ځان سره ماشومان راولي ماشومان چې راولي نه ماشومان زمونږ ټول سیستم هلته برباد کړي. هر هفته کې دي دومره روانې کړي چې پای زما 2000-2500 روپۍ لګي لوی روانې کوي. نو دا مهرباني وکړئ دا ماشومان د زنانه بیا نه راولي ځان سره که بالفرض راولي د آینده جمعې نه به زه دروازه بندوم او زنانه چې راځي نه په کور راځي بیا دې لپاره چې زمونږ کوروالی ویني او ماشومان ته پاتې کوي. دا ډېر غیر مناسب خبره ده. بل دا چې کله اودس کوئ نو تاسو ته م وایو او زنانو ته م وایو چې د بوجۍ په زور مه پاسئ که نه 2 ځله هلته کې مونږ دغه تکلیف ته پېښ شو چې داسې راخ کې پته لګېږي نه چې میخه ده ورپورې ګزري چې بوجۍ ټول راوښکلي ځان پسې زمونږ هم غربت دی غریبي ده مونږ کره هم دا څیزونه نه وو لیکن چې کله مو لګول نو په استعمال مو ځان پوه کړو نو تاسو له هم پکار دی چې تاسو په خپل زور پاسئ هلته کې د ټوټۍ په زور مه پاسئ که هله ټوټۍ هم خرابه کړي دا ستاسو زور خرابې کړي زنانه هم دا چل کوي ښه زنانه چې کله راشي نو یو خو هغې په صف کې په کېناستو یا په ودرېدو نه پوهېږي مونږ بیا خلکو ته وایو چې د الله بندګانو دا زنانه چېرته عالم ته کېنوئ چې پوهیږي کې درله نو هغه یې مسله ښولې ده ورته مسله نه ده خو یو شی دی بس چې دي ښځو باندې خو د جمع مونځ نشته که نشته پې نو څه مطلب چې دا شانتې ویلو کور ورته وښیه که نه خیر د جمع مونځ ته نشته خو ګجوخان ته تللي نو یوازې تللی شي که سکول ته یوازې تللی شي که کالج ته تللی شي لیکن دا الله کور ته نشي تللی دا څومره لوی ظلم دی زنانه دې ځای نه لړی شي مکې مکرمې ته مدینې منورې ته هلته کې په هر مونځ پسې جنازه یو جنازه چې ته کوې د هغې څومره اجر دی د احد د غونډۍ برابر ثواب دی دا کومې ښځې چې دې ځای نه لړ شي پاکستان نه او خاص کر روسۍ ګلیاړۍ نه دې جنازه کوي نه د 15 ټایمه جنازې کېږي د هغې ثواب نه محرومه شو که محرومه نه شو دا ورته وښیه په خپله که نه یې په خپله ښولي شي ورته نه یې چېرته پرېږدي چاته چې څوک ورته وښیي ده د جمع مونځ زمونږ زنانو له نه ورځي اړتو پړتو کوي هلته کې وړاندې رسته به کېږي مونځ نه کوي نو د الله دپاره کومې زنانه چې راځي دلته کې هغې دا مهرباني وکړئ د هغې مشران دلته شته دی جومات کې هغې خپلې دا غلطۍ لرې کړئ چې یو خو واړه ځان سره مه راولئ بل صف کې د کېناستو طریقه زده کړئ ماشومان مه پاسوئ کشران هم مه پاسوئ چې څنګه ته راغلی په هغه ځای کښېنه بس که ته مخکې راغلی مخکې ځای کې کښېنه که رستو راغلی رستو کښېنه هېڅ چاته دا حق نه دی حاصل چې بل یو بني آدم ناست وي هغه دی پاسې چې د بس جایز نه دی دا خو یوازې هغه کور دی چې په دې کې غریب مالدار تور سپین غلام مالک دا یو برابر دی دا ګپلي خلک چې کوي هغه یو انتظامی کارو چې اول به فلانی بیا به فلانی بیا به فلانی اوس خو که ته ماشومان یو ځای کې به په خپله مونځ نه کړي او ته هم نه پرېږدي زنانه دی خاص کر دا خیال ساتي د باتروم د صفا ساتي باتروم همیشه دی ګندی
د اخلاق مظاهره کوي. ډېرې زنانه صاحبانې داسې دي چې کله هغې په وړو نه راوخېږي نو پته نه لګي چې د هغې خپو پورې صحیح باتروم ته چې تلي ته وایي دی باتروم کې دا سوټې غورځولې دي. دا څومره لوی ظلم دی، دا به څوک صفا کوي؟ د جومات دپاره نارینه خادم نشي ساتلی نو مدرسې دپاره موږ څنګه خادم وساتو؟ دا خو د شریکې کار یي. خلک ته به یو کار کوې، زه به بلو کوم، بل به بلو کي، بل به بلو کي، صفایي به وشي. خو چې هر بني آدم راځي هغه جومات هم ګنده کړي او پاس مدرسه هم ګنده کړي، دا موږ ګناه کړې ده. چې موږ تاسو ته دین ښیو، د الله رضا درته ښیو چې الله په دې راضي کي، کم سے کم لږ رحم وکړي سړی په چا باندې چې بې ځایه خرچ کېږي، بې ځایه اوبه خرچ کېږي، بې ځایه تکلیف ورکېږي، ولې ورکړی شي؟ هلته ګټه لګېدلې ده، ګټې نه ښکته دی له پیزار وښکل پکار. خو دا داسې صاحبانې دي پکې چې هغه ګټه خو پرېږده چې دننه کارپېټ لګېدلی، په کارپېټ باندې هم د سوټو خپو سره رواني. دا غلطي ده، دا ګناه ده. نن که دا سیز ما لیدلي یو هفته به خیر زه بل انتظار وکړم، خو که داسې ونه شو نو زه به جومات بندوم. پاس جومات به بیا زنانه نه راځي. انسانیت هم څه شی دی، کم سے کم انسان کې یو کامن سنس، یو عقل هم څه شی دی چې هغه څه کوم. بارکیف کم آیت چې ما ویلی دی د هغې تعلق دی جنگ بدر سره. انشاءالله به آینده جمعه بیا وایو. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.